الرحمن مالك يوم الدين وقال تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القرآن حجة لك وعليك أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتهائی واجب القدر معزز مسلمانوں دلتا په مجلس کے گنش میں علماء کرام تشریف فرماد دا هر یو پخپل زیبان دی اللہ رب العزت منتخب کړي دی اللہ رب العزت بھی ته یو مقام او مرتبه ور کړی دا د دوی علم تقوا دا زمانه ډیر خدي او د یو طالب علم په حیثیت باندې زمونږ د طالب علمانو دا کار وی چې کله مونږ مشرانو تکینو نو خپل ذکر سبق اورو پدی غرض او پدی نیت باندې کو زما په سبق کې سغلطی وی چې داغي اصلاح وشي پدک کې غرض باندې چې کو زما په سبق کې خطا او غلطی چې داغي اصلاح وشي او دا علماء کرام زما د سبق غلطی چې کوم زما په سبق کې وی چې داغي ماته اصلاح وکړي پدک کې غرض باندې به یو څوټی کې تاسو وړاندې عرض کوم مقصد می دا نه دی چې ګینه دلته کوم علماء کرام تشریف فرما دي د دوی نه زما علم خده یا زما پویو زما مقام اوچت نه زه یو طالب علم ما او د طالبانو سره ناس تفاس تکوما او د طالبانو خدمت د خپل ځان د پاره سعادت ګڼم دي دوی چې ندي علماء کرام په وړاندې ما یو دعا آیاتونه ولستل دا یو آیات دا سنه چې دا زمونږ او تاسو هر مسلمان رو تورزی او ورته معلوم دی معشوم تم معلوم دی امیتم معلوم دی انپڑا تم معلوم دی لیکا پڑا والم ته هم معلوم دی ما ابتدا د خپل تقریر وکړه د مالک یوم الدین نا ما د خپل تقریر او د خپل سبق او رولو ابتدا د مالک یوم الدین نا وکړه او زمای عزتمند استاد په دې ذهن کې به هم دا جمله وي چیرې ما دا ویلي مالک یوم الدین نو دا د قرآنی کریم د ختم موقدا پکار دا چې موږ د دې قرآنی کریم د فضیلت والا آیاتونه لوستنه وي پکار دا چې ما د دې طالب علمانو د دې قرآنی کریم چې ختم کی د هغې په باره کې آیات لوستلی وی خو ما مالک یوم الدین یو عام تلاوت د یو آیات د عام تلاوت د یو عام آیات تلاوت وکړو چې هغه تاسو کې هر ملګري ته معلوم دی او تقریبا په ورځ کې خامخا چې مسلمان وي د ورځې یو وخت خو په پنځو وختو کې منځونو کې یو منځ به کوي د دې آیات تلاوت په هر رکعت کې کوي مالک یوم الدین او دا د مالک یوم الدین تلاوت مې د دې د وجې نه وکړو چې دلته ټول علما نه دي ناستي دا ماشومان بچیم ناستي امین مرګریم ناستي او تاسو هر یو مرګره چې زما دا आवाज اوري کو هغه ماشوم دی کو ځوان دی کو بوډا دی کو امید دی کو انپڑا دی کو لیکا پڑا دی کو عالم دی کو حافظ دی کو د بټۍ مالک دی کو د بټۍ والا مزدور دی او کو زمونږ استاد په شریک میزبان زمونږ ډېر قابل قدر اور مولانا بلی صاحب دی
ولید صاحب چې کوم نه مونږ او تاسو له دعوت راکړې قاری ولید صاحب د هغوی په دعوت باندې مونږ او تاسو دلته راجمع شوي یو او زما عزتمندو ما د آیات ولوستو ولي په دې آیات کې الله رب العزت مونږ او تاسو ته د قرآن کریم د طالب علم شان بیانوي او تاسو کې باندې ډېرو ملګرو په ذهن کې دی چې مالک یوم الدین کې خود الله رب العزت صرف دا خبره کوي چې زه د قیامت د ورځې بادشاہ ما د هغې مالک ما زه د حساب او د کتاب د ورځې د جزا او د سزا د ورځې مالک ما دلته نه د حافظ تذکره شته نه د عالم تذکره شته نه د مولا تذکره شته نه د قرآن کریم د طالب علم تذکره شته دا څنګه د قرآن کریم عظمت دلته بیانوي د قرآن کریم د طالب شان بیانوي زه ستاسو مخې ته ږدم که خوښم شوه خو ډېره ښه ده که خوښم نه شول او سمجتم پرېوتله ډېره ښه ده که سمجتم پرې نه وتله بس زما خپلې خبرې دي ما خپلې خبرې وکړلې زما عزتمندو په تاسو باندې خرڅو منم خو زما ذهن کې چې څه دي او ما د خپلو استادانو نه څه اورېدلي هغه ستاسو مخې ته ږدم الله رب العزت دلته وایي مالک یوم الدین د قیامت ورځ تاسو ټولو مسلمانانو ته دا پته ده چې د قیامت ورځ ته الله رب العزت یوم الجزا ویلې ده دا د قیامت ورځ دا د حساب کتاب ده امام بخاری رحمت الله علیه باب قائمي زما عزتمندو نه امام بخاری رحمت الله علیه خپل کتاب بخاری شریف چې ختمي نو پاغي کې سوئی ونزع الموازين القسط ليوم القيامه امام بخاری رحمت الله علیه زما عزتمندو باب قائم کو په باب کې دا آیات راوړو چې الله رب العزت وی من به د انصاف تلی د انصاف تلی به د قیامت پورس باندې من ولګو او به من حساب او کتاب کو او به امام بخاری رحمت الله علیه پر خپل کتاب کې چې کله اخره کې حدیث اخیری راوړي نو د حضرت سیدنا ابو هريره حدیث راوړي او هغه سوي رسول الله مبارک وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم امام بخاری رحمت الله علیه حدیث راوړو چې دوه کلمې دي دا دوه کلمې د الله ډېرې زیاتې خوښې دي او دا دوه کلمې دا په ژبه باندې ډېرې اسانې دي خو په تله کې ډېرې درنې دي او هغه دوه کلمې کومې دي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دې کې امام بخاری رحمت الله علیه دا خبره کوي چې د قیامت په ورځ به حساب او کتاب کیږي د ټول د اعمالو به کیږي او دا باب چې امام بخاری راوړی دی نو باب چې کله کې زما عزتمند راوړي کتاب راوړي نو کتاب الرد علی الجهمیه امام بخاری رحمت الله علیه رد کوي په هغه خلکو چې کوم خلک د حساب او د کتاب نه انکار کوي او زما عزتمندو نو زما سوال دا دی الله رب العزت وی مالک یوم الدین چې زه د قیامت د ورځې د حساب او د کتاب د ورځې مالک ما سوال دا دی چې کوم ځای کې حساب او کتاب کیږي الته مالک نه وي الته قاضي او جج ناست وي فیصله چې کوم ځای کې کیږي دا ورځ د فیصلې ده دا جنتی شو دا جهنمی شو د اعمال د نیکو اعمالو چابړې دروند شو د ګناهونو چابړې دروند شو د نیکو اعمالو چابړې سپک شو د ګناهونو چابړې سپک شو دا به جنتی وي دا به شقی وي دا به خوشبختی دا به نیکبختی دا به سعادتمند وي دا به بدبختی دا به جهنم ته ځي دا به جنت ته ځي دا فیصله به د قیامت په ورځ باندې کیږي نو چې کوم ځای کې فیصله کیږي الته مالک نه کینی الته جج او قاضي کینی کوم ځای کې چې فیصله کیږي نو د فیصلې په ځای کې جج ناست دی قاضي ناست دی الته مالک نه ناست دی نو په دې زموږ زه انکار نه کوي الله پاک دا ورځ مقرر کړي د حساب او د کتاب دپاره الله دا ورځ مقرر کړي د سزا او د جزا دپاره الله دا ورځ د فیصلې دپاره مقرر کړي دا چې په دې ورځ باندې به فیصله د ښه او د بد کومه د نیک او د بد فیصله به کوم د جنتی او د جهنمی فیصله به کومه نو چې فیصله څوک کوي هغه جج وي هغه قاضي وي هغه مالک نه وي الله وی مالک یوم الدین
अजीबा खबर अदा दा कि जज पकार दे, काजी पकार दे, पकार दा ची वेले वेच काजी उम्मीदीन पकार दे ची वेले वेच काजी उम्मीदीन पजेबानी काजी मालिक उम्मीदीन पजेबानी काजी उम्मीदीन वेले वेच चीज़ना दी औरत एक फैसला कौन के माँ जज माँ काजी माँ सरकार दो पारा बार तले दे बटाई ना ची दे बटाई तदाले उस बनते उस रही ट्राली रा उस तेरा औ खमस इनारा एक नंबर खफ्ते ने ट्राली रा ककड़े दा औ ज़माई सतमंदो दचेव कतल दा ट्राले वाला दा ट्राले सर चिकम कस रागले दा मजदूरान दी दा घल रागले दे दे चौकीदार दा ट्राले वालम उनिवो दा गरीब उनिवो दा मजदूरानिम उनिवल औ दाई बोतल ज़माई सतमंदो दान तपताना की एफआईआर उको कि ज़रा दी बटाई चौकीदार इमाम ज़बार ताऊत्यो मां मालिक नश्तरे माते दासे अवाले करे दे दा सने में पगला उनिवो द चिकम ने दा ट्राली रो वस्तिदा दा माल जमान ट्रा जमान दे बटाई दे औ दा प्लान के रास्ता गवा दे दा प्लान के रास्ता गवा दे द्रिसलूर पिंजल लस कस गवाहान यजान सरवाज अस्तल ताने के जमाई जतमंद इसी चो एफआईआर उको आप दा सड़े गल ले दा ट्राले वालम गल ले दा चिंद सर कब नौकरान और मजदूरान व सरदी यकीनन दाखलदी स्तादा शिकायत सही दे स्तादा दरखास्त सही दे ताचिकम दरखास्त उकुदा दरखास्त हम टिक दे हमंग बे बोझी चाला अदालत की बे पेश को अदालत की बसूक फैसला की जज ब फैसला की जज से रावस्तो जज हुई जमानम स्तादा खबर सहीदा दा सड़े गल्ले दा ट्राले वालम गल्ले दा खख्तर दी बटाईदा दाम मनमा दा स्तान गवाहानम सहीदी दा मालिम ददी बटाई नर उचत करे दे दा पुलिस वालम सही हुई तम सही हुए दा गवाहानम सही हुई दा मालम ददी बटाई दे दा अखलाम ददी बटाई नशविदा खुदा जज हुई जदा सड़े पखपल इख्तियार असी भी समाफ को मा दा स्ताद कली दा चौकीदार वर्ती जज से ते नशे माफ को वली तपाबंदी द आईन तपाबंदी द कानून तपाबंदी द किताब ताता चिपदी किताब के उपदी आईन के उपदी कानून के सनी कली शिविदी तबददक के कानून पदायरे के पैसा लगे छे सड़े गल साबित शो यो सड़े मुजरिम साबित शो ती पखपल इख्तियार सर नसीमा कोले दा इख्तियार ता सर नश्ता दा इख्तियार ता लचारे ने दर करे ओ ज़माई इज्जतमंदो दा चौकीदार गरीब चौकीदार दे दो जरा पिंजल जरा शल जरा तनख्वाह अखली दे चौकीदार ल ABC न वर्सी दे चौकीदार तद कानून इल्म नश्ता लेकिन दा चौकीदार दी जज खिलाफ आवाज पुरता कवलेशी जज से फैसला दी गलत करेदा जबरस्तान मख के सेशन कोर्ट की बदरखास्त वर्कोमा सेशन कोर्ट की फैसला गलत दा स्ता खिलाफ बजम हाई कोर्ट की उनशवा सुप्रीम कोर्ट ता बसमा हो जबस्ता खिलाफ आवाज पुरता कोमा जब पर सड़क की उधरेगा मा दा रोड बबंदोम ची जज द कानून न औ द आईन न इनहराफ करे दे औ दा शिवी चकला पे अदालत की द कानून खिलाफ जज फैसला करे दा बेखलक रऊती पर सड़क वलार दी जज से फैसला दी गलत करे दा न मानम स्ता फैसला स्ता दी फैसले से बगावत को स्तादा फैसला बिल्कुल मातन द मंजूरा यो गरीब सड़े यो अनपढ़ा सड़े यो चौकीदार सड़े यो देड़ीमार अगम आवाज की जज से फैसला दी गलत करे दा आईन और द कानून खिलाफ दी करे दा हुको चंता दी चौकीदार दा सड़े उनिवो अगलाई उनी को कोला दउनिवो औजान सरे वलिद काली से वागस कारी से ब्राजा तुम गवाई दा सड़े राले और दी बटई मालिक तके नास्तु चे जिसे तालरा गलेम दा सड़े दे ताजनन तके नवलेम तजब मुकताल चौकीदार मुकर्रर करें तमाला तनख्वाह चौकीदार राखे जमान कार दा दे जमान ड्यूटी दा चिस्ता दमाल हिफाजत को कमा जतले उमा बारता और 10 में मातो कज़ाई हाजत लतले उमा पमाम जबान दी वलाडुमा क्यों में कतल दी सड़ी दा ट्राली दा ककड़ी दस्ता दमालना मानी वरे दे ताता में अवाले को सवाल तसके मालिक को कतल अजी से बरतोई बिल्कुल ताडीर एक नंबर कार करे ताखपल ड्यूटी पूरा करला ता चसकड़ी दी
दा تا خپل پرس کوم نه پورا کړی دی ته صحیح خبره کې دا سړیم غل دی دا ټرالۍ والم پغلا کې ملوث دی دا مزدورانم ملوث دي ستا دا ګوام رښتیا دی دا مالم زما د بټۍ دی خدا څوکیدار ته چې تزا بس دا ما معاف کو زه د بس پرې مې ښوده دا څوکیدار دی مالک ته سویلی شي سویلی شي د جج خلاف آواز پورته کولی شو ولی جج پابند عین او د قانون دی مالک پابند عین او د قانون نه دی الله وی زه مالک یوم الدین ما نه چې راځي ما ته د جج په نظر مه ګوره ما ته د قاضي په نظر مه ګوره زه د چا د پابندو پابند نه یم زه بادشاه یم زه مالک یم کو تا د ګناهونو ډېرې راوړو زه دې ماف کړم ما نه څوک تپوس کولو والا نشته ته د ګناهونو په دلدل کې رالې زه دې معاف کوم مالک یم ما نه څوک تپوس کولو والا نشته زما خلاف څوک احتجاج کولو والا نشته نو چې ما له راځي ما ته د جج په نظر مه ګوره ما ته د قاضي په نظر مه ګوره ما ته د مالک په نظر وګوره او دویم تاسو ته مه ویل چې الله پاک په دې کې موږ او تاسو ته د قرآن د طالب او د عالم شان ذکر کوي څنګه کله چې یو سړی مجرم وي جرم یې وکړو ډېر لوی جرم یې کړی دی او داسې جرم یې کړی چې د هغه جرم سزا په پاکستان په آئین کې او قانون کې دا چې دا دې پانسي شي دا سړی لاړی کله چې دا ونیولی شو سیول عدالت ته په سیول عدالت کې د خلاف مقدمه داري کړه شوه جج فیصله وکړه زما عزتمندو دا سړی دې پانسي شي د جج ته ځان لپاره یو سړی ونیو او جج ته د ده لپاره خبره کوي هغه سړي ته څه وایي وکیل وای سوي وکیل وای عدالت کې چې د مجرم د پاره خبرې څوک کوي هغه ته سوي وکیل وای وکیل یې ونیو وکیل د کیس لړاو کو وکیل نقطې ذکر کړې خو جج وویل دا سړی مجرم دی جرم په ثابت شو دا پانسي کوي دا وکیل د ده لپاره خبره کوله جج سره خبره د ده لپاره وکیل کوله اوس جج چې کله په سزا واوروله وکیل ورته وایي خفه کېږه مه د دې نه بره یو عدالت دی هغه عدالت ته د سیشن عدالت وایي سیشن کې به اپیل کوو سیشن کې اپیل وکړو په سیشن کې د مجرم لپاره خبره څوک کوي وکیل کوي بیا هلته کیس بیلو جج ویلې د دومره سنګین جرم کړی جرم ثابت شوی ما فیصله برقرار وساتله دا دې پانسي شي زما عزتمندو په سیول کې عدالت کې فیصله لپاره خبرې وکیل کولې سیشن کې وکیل کولې اوس ورته وکیل وي خفه کېږه ما دې نه پس یو بل عدالت دی هغه عدالت ته های کورټ وایي راځه های کورټ کې به اپیل کوم های کورټ ته لاړې های کورټ کې به څوک خبره کوي وکیل به کوي وکیل پیش شو وکالت نامه جمع کړه د ده طرف نه خبره شروع کړه جج په های کورټ کې فیصله وکړله دا مجرم دی دته سزا اورولې شوې ده زم په دغه خبره باندې اومقه فیصله زما هم د دا دې پانسي شي وکیل ورته وایي خفه کېږه ما د دې نه بر یو عدالت دی هغه عدالت ته سپریم کورټ وایي سپریم کورټ کې به درخواست دایر کوم سپریم کورټ ته به فیصله اوسو سپریم کورټ ته لاړې په سپریم کورټ کې زما عزتمندو خبره به څوک کوي څوک به کوي مقدمه به څوک لړاوي وکیل به لړاوي سپریم کورټ جج فیصله وکړه دا سړی پانسي کوي دا جرم کړی دی مجرم دی دا جرم په ثابت شوی دی لہذا دا د پانسۍ قابل دی دا پانسي کوي او زما عزتمندو سیول عدالت کی خبره وکیل کولا سیشن کی وکیل کولا های کورټ کی وکیل کولا سپریم کورټ کی وکیل کولا اوس د دې نه پس زما عزتمندو یو بل لاره ده هغې ته وایي د رحم اپیل د رحم اپیل به صدر پاکستان ته کوي د ملک صدر ته درخواست ورکوي او چې کله د ملک صدر ته درخواست ورکوي نو د سپریم کورټه پورې خبره چا کولا او اوس چې سپریم کورټ نه بعد زی صدر ته نو څوک به خبره کوي وکیل نه کوي وکیل خو تعالی په عدالت کې کیس لړاوي اوس خو به ته د رحم اپیل کوي زمونږ د پاکستان صدر څوک دی دی وخت کې زرداری دی نو ځان سره د زرداری د پارټۍ سپارشي بوزي څوک به بوزي
सोक बबूजी सोक बबूजी सोक बबूजी सफारशी बबूजी कि सोक तो सरदारी ने पार्टी से ताल्लुक साथी और जरदारी से सरे ताल्लुकी न तब दरखास्त वाले अगर तब चेरा जमा सर लाशा सदर से तदरहम अपील को कि जमादा सड़े दे जुर्म पे साबित शवे दे टूल अदालतुन पे सलकड़ी दा मुजरिम दे सजा वर कई पांसी कई खुद द वाड़ वाड़ बची दी मंगता त दरखास्त को चे रहम पे ओका और द चिकम ने दा सजा माफ का ददीन पस पसोक जान सबोजी सफारिश बबोजी सोक बबोजी सफारिश अल्लाह जमा पा अदालत की वकालत न चलेगी जमा पा अदालत की सिफारिश चलेगी माला चिराजीन वकीलान मरा वाला माला सोकरा वाला सोकरा वाला सोकरा वाला जमाले के मां जे इख्तियार मने मां सर सो केस न लावे माला वकीलान मरा वाले माला चिरावली सिफारिशी मरा वाली वकील लद ए बी सी वाला दर की और सिफारिशी वाला दर सोक दर की अलिफ बाता वाला दर कई सोक दर कई सोक बस सिफारिश कई द अलिफ बाता दा तालिब इल्म बस सिफारिश कई सोक बस सिफारिश कई द कुरान हाफिज बस सिफारिश कई सोक बस सिफारिश कई आलिम बस सिफारिश कई अल्लाह बोलती किफ अला बाबिल जन्ना द जन्नत पर दरवाजा उधरेगा सुमरा खलक चस्ता द जान पहचान वही जन्नत ते बोसे नमरगिरी लग्रामा के शे लग्रामा के शे नमरगिरी रामा के शे बार बारान शुरूश नमरगिरी लग्रामा के शे दा से जईन वर के खा मचेरा मक्की से ले गले का शांति नहीं मन करो तो सेवर कर दा खबरिम चिकम ने रामक की से दामरगिरी रामक की से जीने वर के शाबस दा से लगू चले गए दा से लगा तरफ तवाड़े दामरगिरी सोंग बबोजी अल्लाह वी मात्र वकीला नु जरूरत नष्ट मात्र चा जरूरत माल सिफारिशी तैयार का उसियो तरफ तद वकील तैयारी वकील ने तैयारी स्कूल के सिफारिशी ने तैयारी मदरसे की और जमा इज्जतमंद मंग दी वकीलानो इल्म मनु द द्वी पोया मनु द द्वी तालीम मनु खुदी तमंग वही खपन शे सादा तालीम तर आ वक्त पूरी कार की तर सो पूरी चीज इंसान प बदन के सावी चिकला द 500 अडर ओशो और दा 550 बे तो चाहता वास के तो द जुमात इमाम तो उस्ताद राशा ओ जदी सड़ी जनाजा का दा जनाजे की मंगसोई अल्लाहुम्मा इग़फिर लि हय्यना वकील साहब चिकम जे कि स्ताद वकालत नुक्ता खत्म शुआ स्ता इल्म खत्म शो अल्तज़माद अलिफ बाता वाला इब्तिदा शुरूश वाला मनी को न मनी जिसड़े मुर्शी नता सुपोई नशवे बबल अंदाजे दरतवे में यो सड़े रे अगर तहा टटी को शो अवतार बीस न रवान को अले क्या चढ़ते बोझी पेखवन ते बोझमा इलारिच अस्पताल ते बोझम हैदराबाद कम्प्लेक्स ते बोझम चढ़ते बोझमा दल तकाजी मेडिकल कम्प्लेक्स ते अगी ते बोझम चढ़ते बोझम बोझमा शेरपाव ते बोझम अस्पताल तरी बोलतो डॉक्टरान द तवई द पाईसीयू की दाखिल का ददो चिकन ने नबस चलेगी डॉक्टर दवाई लिखी चे नबस इकार कई डॉक्टर नुस्खे बदले चे नबस कार कई डॉक्टर वत ड्रिप खींचे चे नबस कार कई जमाई इज्जतमंद डॉक्टर वत इंजेक्शन लगे चे कल नबस कार प्रीदी जमाई इज्जतमंद वत दद पार 24 घंटे दा जमाई इज्जतमंद डीरी अहम दी तद जुमात इमाम त टेलीफोन के उस्ताद जी ल खत्म को पदी वड़ो बंदे ओका चे कम दे के डॉक्टर तालीम खत्म शवाल तद अलिफ बाता वाला जमा पर खबर पोएंगे बेईमानी वैदा से नदा दा से नदा चिकलस्ता द डॉक्टर तालीम इंतहा तो रसीदो दागी न पस वलिद कारी से अब जमा प्लार खत न दे लेकिन दुआ वाला वाला ये तालिबान वानी ले खत्म का पजील की अलकनन में तारीख ते द वकील पर वकालत ते एतमाद नश्ता मोनी से नन जबन तारीख ते दोबारा तो का लेक चिकम देते परी माशुमान वाला खत्म का मोले से कपिला ने पैसे गिरी कड़ी दी मोले से द मर गयो द ज्वन पे कशमकश के मां मोले से सामान में रुखशवे दे दस्ताद तफ्तीशी अफसर चिकन ने कलम इंतहा तो रसीदो दागी न बात तो उस्ताद ये सऊजी पर लराका ढेर कीमती सामान ना रुखशवे दे चगल लारा पैदा की जस्ता तालीम मनमा रिश्ते व तासु जुमंगा मने नहीं मने खपके गए मना खपके गए को मन का रिश्ते खबर तो कम जरी खल को तो जमन को माशिरा की जुमातु नमक की डिगू उस दीर दी तासु न तपोस को मां जरा दरी तपोसार दे के को मां
یو تپوس د خلکو نه دا کوم چې جمعتونه مخکې ډېرو کوس تاسو وایئ څه وایئ باران شروع شو ستاسو هم بس د تیښتې لاره نشته او زما هم نشته دی اوس به په ما راغونډوله خبره ځکه زما ډېر ضروري کارونه دي پوهېږي خو چې باران شروع شو اوس به لږ په کلاوړه خبرې وکړو او خفه کېږي خو باران نه صفا صفا خبرې به ته کوم زه ډېر چل راله نه راځي ساده سړی ما په دې پوهېږي نه هغه مولان زمونږ دا ملګري وایي موږ د طالبانو سره وخت تېر کړی علما ډېر لوی لوی علما ناست دي خو د طالبانو سره چې څوک ناسته کوي نو دا ډېر هوښیار شي نو دا په دې عوامو کې هوښیار امي وي نو زه خو مولا نه یم طالب علم یم خو د طالبانو سره ناسته کومه نو هغه یو طالبانو سره به یو بابا ناسته کوله بابا چې د طالبانو له به مخکې خلکو روټۍ راوړله زیارت ورځ به وه د جمعې شپه به وه روټۍ به خلکو راوړه چا به الوا پخ کړې وه چا به وریجې پخ کړې وې جومات ته به یې راوړې دته طالبان نه یوس داسې ده که نه ده بابا داسې ده که نه خلکو به راوړې که نه اوس خو یې د مولیانو نه خوري وایي د مولیانو هغه ډېرې خوږې پوهېږي موږ ته خلک وایي داسې پوه شئ وایي یاره استاد جي دا د مولیانو هغه ډېرې خوږې نو چې مولیان له تاسو ورکړې نو خوږې به شي تاسو نه ورکړي څه به خوږې شي پوهېږي موږ ته یو سړي ویل مولوي صاحب د دې مولیانو الوا خوښه ده مال په ایمان ووایه په ثابت کال کې چېرته یو پلیټ الوا راوړي وي نه نو مال کورغر کې خو چې چېرته څوک مړ شي او موږ له د مړي الوا راوړي 5 میاشتې پس 7 میاشتې پس 8 میاشتې پس کال پس 2 کاله پس څوک یو پلیټ الوا راوړي نو خوښه به هم نه او زه په ایمان ووایه زمونږ او ستاسو د جوماتونو امامان دلته دا ټول امامان ناست چې دا موږ کومې تنخواګانې ورکوو په دې کې دا الوا خوړی شي نو چې په خپله یې خوړی نه شي او تاسو یې پرې خورئ نه او بیا چېرته خیراتي چېرته له چا راوړه ویې خوړم ته وایې الوا دې خوښه ده خو د ریوڼ اجتماعي زموږ نصفونو کې تاسو ډېر ولاړ یئ داسې نه ده دلته شبي جمعه ده تاسو لاړ شئ سار کې ورته مولیان ډېر ولاړ یي الوا تال ته خو د عوام ورته ډېر ولاړ یي خو هسې موږ بدنام یو د مولیانو الوا خوښه ده په دې پوهېږي خو زموږ خوښه ده نو زه دې خلکو ته وایم دغه بابا به د طالبانو سره ناسته کوله نو دا بابا ډېر هوښیار شوی و ځکه طالبانو سره چې څوک ناسته کوي دا هوښیارېږي بابا ویلې بابا طالبانو سره ناسته پاسته کوله طالبان له چې چا سره راړل ما ته ګورئ بس بچې کېنه تاسو کېنئ بچې بس کېنئ ښه دی بابا به طالبانو سره ناسته پاسته کوله چې چا به سره راوړل نیم به ده خوړلې او بیا به یې آواز وکړو بچو راځئ که نه وایي دا الوا یخېږي بچو راځئ که نه دا وریجې یخېږي نو چې بچي به را رسېدل طالبانو به چې کوم دی نیمه به بابا خوړلې وه نیمه به طالبانو سره په شریکه به یې وخوړله دې جوماتونو کې به مخکې طالبان دیره وو اوس خو طالبان څوک جومات کې نه پرېږدي خفه کېږئ مو ستاسو ازاخیل دا خلک ډېر مبارک خلک دي تاسو له ډېرو مبارکو خلکو ګاونډیان یئ د دې ازاخیلو دا بچیان دلته اولیاء الله پاتې شوي تاسو باندې د هغه اولیاء الله اثر دی د هغې دعاګانې دي ګوره تاسو دا خلک دا ډېر مبارک خلک یې ښه قسم نه دا ازاخیلو دې خلکو ته وایم خاورې روانئ په دې خپلو سرونو یې واچوئ په خپلو خولو کې واچوئ د الله شکر ادا کوئ الله شکر دی چې د نیکانو خلکو ګاونډ هم را نصیب کړی دی د دې نیکانو خلکو دا ګاونډ هم هر چاته ګورې نه میلاویږي ښه یو سړي کور خرڅاو وایي دا کور په څو خرڅئ چې 100 روپۍ د کور قیمت لکه 1000 روپۍ قیمت دی په 10 زره خرڅو چا ورته ویل دا ولې ته خو ډېر لرې وایي زه دا کور نه خرڅوم د دې کور دا ګاونډ خرڅوم دلته چې دا کم ګاونډی دي دا ډېر اعلی ګاونډی دی تاسو دا ازاخیلو دا خلک چې اسیم په دې لاره تېرېږئ تاسو د ازاخیلو دا بچیان دغه بزرګان چې دلته به یې لاس اوچت کړو دعا مې ورته کوله نن هم تاسو د هغوی په دعاګانو باندې رنګ یې ګورئ خفه کېږئ به نه په دې پوهېږئ نو تاسو نه یادومه خو زموږ دا علاقو دا ډېر چاپېره اطراف چې په دې ملک کې مخکې به خلکو په طالبانو سره جومات کې به طالبان دیره وو اوس څوک نه پرېږدي جوماتونه طالبان نه پرېږدي اوس خو جومات کې دغه لګولې سټیکر یې لګولې وی جومات کې هر قسمه چانده باندې پابندي ده زه نه پوهېږم زه وایم الله دې په تاسو په موږ رحم وکړي نبی علیه صلات وسلام ته به یو حاجتمند رالی نبی علیه السلام به صحابو ته مخ راواړو اشفعوا فتؤجروا ای صحابو ما ته د دې حاجتمند سفارش وکړه چې تاسو ته په دې سفارش باندې اجر میلاو شي موږ ویل لکه جومات کې په غوښتو پابندي ده حاجتمند جومات ته به راته رسول الله له به راته نبی علیه السلام به صحابو ته مخ راواړو وي ما ته سفارش وکړئ
ناغه بابا به طالبانو سره ناسته پاسته کوله چې چرته به تو چا به دا طالبان غوښتل ویل زمونږ کور کې ختم وکړئ سورت یاسین ووایئ سپارو ختم وکړئ نو طالبان به بوتلل دا بابا مو سره روان شو بابا مو سره روان شو چې بابا به لاړې اسی به ناسته و د طالبان ویل چې د بابا نه به ځان خلاصو ښه نو څه طریقه به ورله جوړو څه طریقه جوړه کړو ویل مړه اسانه ده د طالبان خو ډېر زیات چې کوم دی منګل صاحب وایي الله دې د طالبان نه ده په دې پوه چې که نه خلکو لا امان ورکړي طالب چې چا پسې ونښلي زمونږ دا طالبان دا مستی مست خدا د الله په مینه مستی ښه مدرسه کې ناست مو واړه واړه طالبان نالل ما ته درخواست لیکلی سوی درخواست لیکلی دا د حفظ طالبان دا تاسو موږ چې ورته چڼي وایو دا چڼي رالل درخواست لیکلی درخواست کې څه لیکلي موږ له چې کوم دی بیټ او بال والا کرکټ دپاره واه واه ما ورته بیټ او بال خو دله نشم اخیستلی په دې پوهېږي دا خو د مدرسې د چاندي پیسې دي بیا بله ورځ چې کوم دی ما ته وایي چې موږ ټورنمنټ جوړ کړی دی اوس موږ له کپ له پیسې راکړه چې موږ کپ راوړي انعامات راوړي راشه کوئی ګوره او طالبانو ما وله ورکړلي بهر کې آیات وایو او بابا به منځ کې کښېنو چې ګیرې کړو چې کله یو آیات وایي بل آیات وایي بل آیات وایي د بابا نمبر به راشي نو بابا له خو نه ورځي نو چې بابا له نه ورځي بابا به ګیر شي یو ځای کې به پاتې شي بل ځای کې به پاتې شي بل ځای کې به پاتې شي بابا به بله ورځ وایي چې دا طالبانو خو رانه ګنډې ویسته بس دی ښه د طالبانو سره نظم دا خو مې شرموي بابا ناست دی طالبان کې ناستل طالبان وایي والشمس وضحاها ابل ورته وایي والقمر اذا تلاها ابل ورته وایي والنهار اذا جلاها ابل وایي واللیل اذا یغشاها بابا تی تو وایه بابا ورته سوی وی بچو مالا نه راځي تاسو پسې مې ها ها پوه شي که بابا ځان ویسته بابا د طالبانو سره وخت تېر کړی غرض مې د خبرې دا دی زموږ عزتمندو د طالبانو سره دا ناسته دا زموږ عزتمندو سړی هوښیاروي نو موږ هم د طالبانو سره ناسته کړې ده یو سړی د چا کور ته غلا له اوښتی و چې غلا له اوښتی و په دې کور کې زنانه وې څوک نارینه پکې نو دا غرمه ټیم دی اوس د اوړي غرمه ده با سړی کور ته راغلی دروازه یې وټکوله دننه خلک ودلي ده په دې سرو کې کتل چې مخکې به مې دروازه وواله خلک به زر راتلل زه اوس دروازه واما څوک نه راځي هلته خلک ودلي د دې دروازې په سرو کې کتل یو سړی راوښتی دی په دې کور کې کله یو شی راخلي کله بل شی راخلي منډې را منډې جوړې کړې دي او سړي ته پته ولګېده چې څوک خو رالل دروازه هم ډبېږي نو دې سړي چې کوم دی منډه والي راوالي ښځه ووتله چې د کوټې نه ښځه راوتې ورته یې سړیه کور ته راوښتی غلالی خو ګوره زمونږ دا سړي ګوره دا چې کوم دی که تی په دې کور کې سي کړي ما به بدنامه کړي هسې به مې مړه کړي خو که دا ښځې خلکو ته وایي سر دې خاورې شه وایي په دې باتروم کې په دې لیټرین کې پټ شه خو سړي دا ټول منظر ګوري چې سړی غلاله راوښتی ځکه کله یو شی راخلي کله بل شی راخلي غل دی چې کله کور ته رادننه شو دروازه یې ورته کلاو کړله نو ده سره په ترخ کې چرګه ورسره ده نو چرګه یې ورسره ده ورته وایي چاړه راواله دا ورته وایي په چاړه څه کې سړیه کېنه ګرمي ده اوبه وڅښه دمه شه بیا به چاړې سره ګوري وایي نه دا چرګه مې راوړې دا لالومه وایي وروسته به لاره کې نه وي اوس یې لالومه چاړې راوانسته نو باتروم طرف ته روان شو دا ښځه ورته وایي بارې لالکه دا ورته وایي نه بارې نه لالومه وایي مرداره وینه د په دې مردار ځای کې توی کومه مسا خو سړی لیدلی و ښځې صدا فکر دی چې دننه سړی دی سړي ته هم پته ده چې دننه سړی دی خو چې کله ور دننه شو نو دا داسې ولاړو دا سترګې ریشتې وي داسې ولاړو نو دې سړي ورته څه کې لکه څوک یې وایي اسرائیل علیه السلام یم نو وایي دلته څه کې وایي درته چې چرګه حلالې روح پتې نه قبض کومه نو هغه ورته دا چاړه کېښودل خو زه نه حلالوم نه بې نو ورته ویل ماله لار راکړه زما نور هم ډېر کارونه دي په دې پوه شو دلته به یوه ستا به باتروم کې به زه اوسه پورې نه یم ولاړ نو زمونږ نور هم ډېر کارونه دي خو باران راته لاره بنده کړې ده په دې پوهېږي نو مختصر خبرې به در سره کوم پوه شو ما ستاسو وړاندې 3 سوالات کېښودل یو دا چې جوماتونه مخکې ډېر وکړو ستاسو څه وایي دویم دا مدرسې مخکې ډېرې وي کوس او دریم دا دین مخکې ډېر وکړو زه تاسو ته وایم خلک وایي جوماتونه ډېر شو یقینا ډېر شو مدرسې ډېرې شوې یقینا ډېرې شوې دا زه هم منم تاسو هم منئ خو خلک وایي دین ډېر شوی زه ورته یم دین کم ځای کې دی زمونږ په معاشره کې دین کم ځای کې دی نن په معاشره کې دین چاته ښکاري
पदी बाजार के खालिस पे न मिलावीगी दा दुकानदार मुसलमान न दे दा द मुसलमान लूच बरबंड गड़ीगी दा द मुसलमान खूर न दा वाड़ा वाड़ा अलकान दा बीरीश अलकान चले दुई इस्तिकबाल कीगी दा चिकम इस्तिकबाल कौन के दे दा सोक दे दा माशूम दे चासवी दे दा चिगड़ी की सोक दे दा गडौन के सोक दे दा गडीदुन के सोक दे दा उजरा दे चादा दा मकाम दे चादे दा पैसे सोक शिंदी दा पखलकी की पैसे निउले इजला वाला पकड़ार अरमान दे दा सोक दे दा पैसे निउन के सोक दे दा मुसलमाना नहीं दा मुसलमान बचे नहीं दा शुन्नी चिसरी कड़ी दा सर की चिरिबन अचूले दा अलग दिचासवी दे दा पड़क बाजार की चिरवाना दा नराई कपड़ी ची अचूली दा लूर द चादा दा सरे चखकारा कड़े दा खूर द चादा दा दी माशरी द मुसलमान दा दी माशरी द मुसलमान मा तबल और दीनदार सड़े दे मा तो उस्ताद जी मोड़ दे द दुनिया ने मिमड़ा मोड़ दे द दुनिया दे कार ने मिमड़ा मोड़ दे द आखिरत दे कार ने मिमड़ा मोड़ दे मुरे दीन चिकम दे खत्मी की दीन खत्म शो दीन बर्बाद खुजमा इज्जत मंदो काफिर रागले पे मुसलमान मुसल्लत थे माउते अल्लाह दुनिया पैदा करी द सिर पारदा द अबद द पारदा औ खुद पना द पारदा द हमेश द पारदा औ खुद खत्मी दो द पारदा नमा तो ची दुनिया को अल्लाह द खत्मी दो द पारा पैदा करे मंच दुनिया अल्लाह द खत्मे दो द पारा पैदा करी दा नो याद सा तरसू ची पर दुनिया की दीन गालिब हुई दुनिया बना खत्मेगी और नबी अलैहि सलातो सलाम फरमाई जो क़यामत दासिल आगलियो बे नबी अलैहि सलातो सलाम फरमाई जमी इज्जत मंदो सरंगी चजमा और ददी द्वे में गुती पमा बेन के बल शे नष्टा ददी यो गुती द बली गुती पमा बेन के बल शे नष्टा द करेंगे जमा और द क़यामत पमा बेन के बल नबी नष्टा जमा और द क़यामत पमा बेन के बल जमी इज्जत मंदो से नष्टा अन करीब क़यामत रसूल के दे दीन में खत्मीगी खुद दीन च खत्मीगी दीन बल दीनदार पर खत्मी दो खत्मीगी और दीनदार अब अला खत्मीगी च उलमा खत्म शी अल्लाह बद दीन अला खत्मी च उलमा खत्म शी नंस्तास और जमन पर माशरे के उलमा दाद से हद तक रसीद ली च आलिम द कूर रौजी दाग सर दाग द मूर सर रौजी दाग द मूर सर लाला हंदई दाग द बीबी सर लाला हंदई दाग पकोर की दाग द माशुमान और बच्चों जुड़ांदी कि जमा प्लार बसंग राजी परो खानत की बरासी पनारोग की बरासी सरकार अंद तवी दसार जमीन मरूसा दमा खुस्तान जमीन मरूसा दमा खाम जमीन मरूसा गाले बदलवा चट चीज़ी चात अल्म होया जमा इज्जत मंदो दा दमंग द मदारिस और दमंग दी उलमा जिंदगी दा खुदा का जुमात जमा इज्जत मंदो ददगी जुमात गवंडी अबू जहल दे ददगी जुमात गवंडी अबू लहब दे दादा की जुमात गवंडी उतबरे दादा की जुमात गवंडी शेबरे दादा की जुमात गवंडी वलीद इब्न मुगीरा दे दादा की जुमात गवंडी उमय्या इब्न खलफ दे दागे खल्क को जमा इज्जत मंद जुमात तरात लल जुमात खखो द जुमात पर तामीर की समद इस्तिवा जुमात से मोहब्बत हम सातो खुद जुमात उस्ताद मोहम्मद रसूलुल्लाह नो वक्त बे पदग जुमात के द्रेस और पे तबुतान प्रातो खल्क को जुमात के खुदे तसीदन लगोला बुतान तसीद लगोला इबादत खानी ने बुतखाना जोड़ा शेवा जुमात के उस्ताज नो दाग जुमात ने बुतखाना जोड़ा शवा तासर निजदी अकूड़ी मदरसा दा कूड़ी ने मदरसे ने मख्ची और बला मदरसा दारुल इस्लामिया में वस्तरेला ला शेनन अंत ढीराम प्रोक्ते अंत स्पीगरजी अंत मगिगरजी अंत पिशुगान गरजी अंत खादीराम प्रोक्ते लेकिन जमा इज्जत मंद नंद बुखारी दर्स नश्ता नंद अल्लाह अकबर सना नश्ता वली उस्ताज नश्ता उस्ताज दीन द जुमात न मिलावेगी दीन द जुमात द उस्ताद न मिलावेगी जमन माशिरा द जुमात कदर कई खुद जुमात द उस्ताद ना कदरी कई जमन माशिरा मदरसे से मोहब्बत साथी खुद मदरसे द उस्ताद से मोहब्बत न साथी जमन मदरसा जमन दा माशिरा कुरान से मोहब्बत साथी खुद कुरान तालिब और कुरान द उस्ताद से मोहब्बत न साथी और दीन द जुमात न मिलावेगी दीन द जुमात द उस्ताद न मिलावेगी दीन द मदरसे न मिलावेगी दीन द मदरसे द उस्ताद न मिलावेगी ए मुसलमाना नुरो नन जुमातु नडीर शो मदरसे नीर शवे खो जमा प माशरे की दीन ज कनष्टा च जमन प माशरे की द दीनदार कदर नष्टा अहमियत नष्टा मा गाजी से तेल अजी से द अबू द रसूलुल्लाह द समानी अबू जहल रवाला
द रसूलुल्लाह द ज़माने अबू लहब रवाला, उतबा रवाला, शैबा रवाला, वलीद इब्न मुगीरा रवाला। अभी तो जुमात कदर कहो, अभी तो जुमात के लाल न तू करे, अभी तो जुमात के खपे न खरावले, अभी जुमात के कंजल न कवल नन जमात माशरी स्पिंगिरे मुसलमान द जुमात इमाम तब जुमात के कंजल के को न कई जमात जुमात द इमाम ने गिरो उबासी को न उबासी। अरे माशरी आगा द अबू जहल द ज़माने काफिर रा कमाला जबदक आगा ज़माने मुसलमान ताला दर कमा द आगा ज़माने काफिर पकोर की चिबलूर पैदा हुआ अगवे जमा गैरत न मनी जैसे लोग पराश सार लमा तो दालूर दी पनिका राका जमा लूर बबल पनिका बाने जवर कोमा जमा गैरत न मनी खपल लूर बे ज्वंदे खखोल खुचाले पनिका नवर कोला नंस्ता और जमा द मुसलमान अजी से दे दुकानदार दे तबलीगी से दे अजानम के इकामतम के खुदा अगर लूर पर टिकटाक बाने जमाई जतमंद ठोल और द प्रदो सड़ो सर लो भी कई नहीं कई जमा द माशरी हाया कम जेरा मक्की बद मुसलमान लोग दकोरा बार तू अतला पबोर की बोतल उस पमास क्यूजी मक्की ने मुसलमान दलुल पतन उगदी कपड़े भी उस कपड़े लंडी मक्की कपड़े कोलाव भी उस तंगिरी मक्की कपड़े पीड़ी उस नरे दी दादा नरो कपड़ों वाला सोकता दादा स्पीच द टिकटॉक द पारा द प्रदूप द $100 द पारा जानते बोतल इखे और ती पनिशमेंट दर कोमा तब दा हरकत के दादा चालू दादा मुसलमान लूर दा दी बल तरफ तो चिनास तेरे दा नौजवान सोकते दादा मुसलमान बचे दे दा अलकम मुसलमान दा बुढ़ा मुसलमान दा गिरी वाले मुसलमान दा बेगिरी मुसलमान दा पटकी खावन मुसलमान दे दा समय इज्जतमंद पर सड़क चिगड़ी की दाम मुसलमान पर पार्क की चिगड़ी की दाम मुसलमान दा स्कूल की चिगड़ी की दाम मुसलमान दा गड़उन के मुसलमान दा गड़ीदुन के मुसलमान दा तमास्बिन मुसलमान दा माशूम मुसलमान दे तासु बकतली समय इज्जतमंदो पदी सोशल मीडिया बांधे स्ताद पे खबर खबर दा द पे खबर पखावर की पदी तीरा अब तक की समय इज्जतमंद यो मुशर सड़े दे यो अतो वो कालो माशूम सर चिकम दे समय इज्जतमंद लगे दे बदफेली व सर कई समय इज्जतमंद दा अगर वीडियो रिकॉर्डिंग शवे दे समय इज्जतमंद नन विसार करतो अगर सड़े पुलिस गिरफ्तार को दास्तान माशरी मुसलमान दे दा जमास्तान माशरी मुसलमान दे मोर पा अदालत पा ताना की वलाड़ा दा तानम द तखेमा द खजानी ताना दा तानम द तखेमा द चारबाग द स्वाद ताना दा पदी ताणु ताणु के लाशे मालूमात ओके यव मोर मलाड़ा दा यव मोर पयोजे के बला मोर पबल जे के जमी इज्जतमंद मोर सोई पुलिस वाला ता दा जमा बचे दे जमाना पैदा दे न हमेशते जमा पदी खीट की तेरी खड़ी द जन्नत जमा द खपूला दिरे द पाख प जमा दस्तर को खूब तख्ते दा जमा अग बचे दे che द तमाम शहजादा वेले दा जमा अग बचे दे che द तशोट की मितेज की माशपति रखड़े दा जमा बचे दे दी बची माला दशपी पर खुराक के नशा राखला और बे दशपी राले जमा द तन ने कपड़े लरिकले मासरे बदकारी शोरोक लला दा जमा सक बचे दे दा जमा बचे दे राशिद 50 गिदड़ कले दे गिदड़ कले दे गिदड़ कली जामे मस्जिद दे बदगा मस्जिद की अख्तर मुंजशो अख्तर दमानजना बाद सुख मलऊन रखते दे और दी जुमात के कुरान पछड़ो वहले दे और यो कुरान इस्तिंजा खाने के गुरजुल द पासे पे कटो दस्माते पे दास्ताद माशरी मुसलमान दे दास्ताद समाद माशरी मुसलमान माशरा दा राशस्ता पमो की मालूमात तो कहीं स्टेशन जुमात ते सोग दशपी वर्गले जुमात के कुरान शरीफ न शिंदली और द पासे पे पसाख पू गरजे दली लाशे सासुर स्टेशन के लिए सर निजदी तेंबलपुर के ले दे लाशे पर अखिल की मालूमात तो कहीं यवा खुर्दा जबर खलेम अगखलिता मा सवाल करे दे मा पटके वर्ता गुरजोले दे ए दी खूर लवर्शे दी मोर लवर्शे उलमा मेरा गुंकल स्पिंगिल मेरा गुंकल दे तवे चिला तचाला दा लूर वर्के दा सड़े कादियानी दे अगा गुलाम कादियानी चागा में खुदा तजिना कार हुए अगा कुरान तले कंजुल किताब हुए अगा मोहम्मद रसूलुल्लाह तआला अयाज़ु बिल्लाह बेगैरत हुए ए दगा मिर्ज़ई सर निकाह कई वर्ता सवाल ओके द मोहम्मद रसूलुल्लाह द इज्जत द नामूस खबर दा लूर दला मोर कवा प खुदा मेने कसम वी वलूरी वर्कड़े वर पसी बल लूर मोर मंगवर त पटके गुजार कोला पटके यो सदी खूर ते खूर के दे लाश ननम अगा पटके बजमई इज्जतमंद पागा कली के जमन अमानत प्रोते लाश स्ताप पवो की कुरान करीम तौहीन ओशो लाश द कमरदीन गळे खावरिता यो रसी द कुरान द पास वडु के दसमाते को बल रसी कथो दसमाते को लाश बाला माने था
د قرآن توهین شوی کو نه دی شوی. لاړ شئ حضرت خواري ته د قرآن توهین شوی کو نه دی شوی. لاړ شئ په غلام ته 28 د رمضان دی د قرآن د پاسه سپې حلال کو زما عزتمندو. لاړ شئ د تاسو معلومات وکړئ. زما د شب قدر ده سوخته کلی دی په سوخته کلی کې زما عزتمندو د وفاق المدارس اجلاسو زه اجلاس لتم کراچۍ ته زما عزتمندو 28 تاریخ ته ما ته اطلاع رااله زما عزتمندو لږ زموږ جومات ته راشئ چې لاړم زما عزتمندو 24 قرآن شریفونه د هغې پاڼې چا داسې پاڼې کړي دي زما عزتمندو. د هغې نه مخکې زما په شب قدر کې په یو جومات ته یو سړی اوښتی دی قرآن یې په چړو باندې والی استنجا خانه کې غورځولی دی. ای مسلمانانو دا ستاسو او زموږ د مسلمانانو معاشره ده دا د دیندارو خلکو معاشره ده. تاسو سره نږدې زما عزتمندو لاړ شئ رسالپور دی په دې رسالپور کې به روزانه قرآن کریم په لښتي کې پروت لاړ شئ معلومات وکړئ. موږ ته خلک وایي دین ترقي کړي. دین کوم ځای کې ترقي کړي؟ زما په معاشره کې نه ماشوم چا معاف کو نه ماشومه چا معاف کړه نه مې زما عزتمندو سپینګیری چا معاف کړی دی نه مې عالم چا معاف کو. زما عزتمندو راشه کو زه تاسو ته وایم دا بعضې خبرې زه که نه کوم په میډیا راځي زه تاسو ته خپل وټسپ کولاوم زه تاسو ته صرف لیټرې ښیم چې په دې لیټرو کې ما ته څه وایي خلک. زه تا ته د عوامو کنځلې وښیم زما عزتمندو زه تا ته کنځلې وښیم څنګه چې وختي مولوي صاحب ویلې موږ مدرسې دپاره ځای واخیستو. قسم دی زموږ مدرسه وه زه 14 کاله وشو مدرسو پروګرامونه لزما دې علماو ته پته لګي دې مولوي صاحب پروګرام له راغلم زه چې راتلم د دې نه تپوس کوي چې دوی په څومره واسطو ما سره رابطه کړې ما نه ټیم اخیستی. ولید قاري صاحب زموږ د مدرسې خدمت کړی دلته زموږ طالبانو سره ګرځېدلی او ستاسو په دې بټو کې خښته راغونډه کړې وه دته مې انکار نشو کولی ځکه زما عزتمندو الله فرمایي هل جزاء الاحسان الا الاحسان د احسان بدله انسان دی. ورنه زما عزتمندو چې یو سړي ته څوک دا وایي چې د اختر مانځله به ته نه روځې د کوره جمعې مانځله مه راسه مدرسې ته به درس له نه راسې. زما عزتمندو په دې حالاتو کې مونږ چې ستاسو دې ته راځو په دې مونږ پوهېږو چې زموږ په کورونو باندې څه تېرېږي زموږ په بچو څه تېرېږي دا مونږ ته پته ده. خو موږ مدرسې له چې ځای اخیستی په 2 اکتوبر د جمعرات ورځ وه 2025 استاد العلماء زینت المحدثین شیخ المشایخ او شهید اسلام حضرت شیخ محمد ادریس صاحب رحمت الله علیه په دست مبارک باندې موږ د مدرسې بنیاد کې خود موږ مدرسې له ځای واغستو. ما حضرت شیخ صاحب ته شیخ صاحب راته ځای نور والا ځای غټ والا ما نورم ځای واغستو. به زما عزتمندو موږ اراده وکړله د ځای دپاره حق ځای چې کوم مالک راکړي هغه څه ځای واپس کو صرف په دې وجه باندې چې ته ریټ اوچت کا. ما ورته زه رایس کاروبار خو نه کوم د پوډر کاروبار خو نه کوم زه خو د خپل مسلمانانو ته مخې ته ودرېږم ای خلکو مدرسې له مې ځای اخیستی یتیم دپاره د یتیمخانې فکر کومه د جنکو د مدرسې فکر کومه د هلکانو د مدرسې فکر کومه د دې پردو بچو فکر کومه. زما عزتمندو ما ته چې په هغې په جواب کې مونږ تلي وو الحمدلله زه بلوچستان ته ځم زه پنجاب ته ځم زه په دې ټوله صوبه کې ګرځم. زما عزتمندو داسې ځای نشته چې ما ته خلک دعوت نه راکوي چې لاړ شو روټۍ را باندې خلک خوري د ګاډي خرچه خلک راکوي د جیب خرچه خلک راکوي عزت هم کوي ګلونه را باندې شیندي استقبال هم کوي لاسونه هم ښکلوي تندیم ښکلوي. زما عزتمندو دا ډېره اسانه زندګي وه. موږ په دې دومره موده کې 14 کاله ما درس وکړو په دې دوران کې ما چرته چې کوم دی داسې چانده نه وه کړې بس په خپل جومات کې به مې خبره وکړه لکه مدرسې دپاره دا څیز ضرورت دی الله به پوره کوو. خو چې کلم د مدرسې دپاره مستقل ځای واخیستو او چاندم شروع کړله نو زما په خدای قسم زه کو تاسو ته اوس هم په دې کې ویم په دې 13 هفته کې یو سړي ما ته داسې ناشنا کنځلې کړي دي چې په ډایرۍ کې چې کوم دی هغه نه میلاویږي چې دا کنځلې در کم ځای نه کړي. یو سړی په دوبۍ نه ما سره آنلاین شو مولا چرته به دا کم خلک چې د علماو مخالفت کوي تاسو اورېدلي چې چرته یهودي پسې خبره کړې یو کلیپ یهودي پسې کړی تاسو چرته یو قادیاني پسې یو کلیپ لیدلی تاسو چرته یو عیسوي پسې یو کلیپ لیدلی تاسو چرته یو هندو پسې یو کلیپ لیدلی نه خو صرف او صرف ټارګټ څوک دی مولا دی دا مولین نه دي دا د دوی د کوم دی زما عزتمندو یو سړی ما سره د دوبۍ نه په لاین شو ما ته وی ډېر ښه چلم زده کړی دی او ډېر اسان کاروبار دی او دا کاروبار زم شروع کوم زه یم الله پاک توفیق درکړي شروع کا لیکن زما عزتمندو د دې نه بعد چې هغه کوم رویه استعمال کړې ده نو زه تاسو ته ویلی نشم زما عزتمندو تر دې پورې چې خلک راته دا پورې وایي
ستاسو په ګیرو کې میتیازي وکم ستاسو په پټکو کې میتیازي وکم زمونږ دا ګیره خو زمونږ نه دا خو د رسول الله سنت دی دا پټکی خو زمانه دی دا خو د رسول الله سنت دی ما ته یو مرګري ویل مولوي صاحب راشه دلته زمونږ چې کوم دی په دې اورمړو طرف ته بټۍ دي وای په دې بټو کې سره زه ګرځمه ما ورته ښځه ټیک ته زه ورلمه یو بټو کې یو سړی ناست دی زمونږ په خدای قسم چې تش سلام علیکم یې راسه ونه کوم زمونږ مزاج خو داسې دی زه ورلم ما ورته مرګري یو خبره ورته وکړمه دا پټکی هم لرې کا دا ګیر هم لرې کا مړه د پښتنو وطن دی زه ستا ځای ته رالمه دا الګ ستا کلي ستا پیژانګلو دی ستاسو د پیټ سړی دی زه یې راوستلمه مړه کم از کم سلام علیکم خو به دې کړی وی ما ته وایي موږ ته زموږ مشران وایي چې داسې خلکو سره ستړي مشي قدرې مه کوئ او د هغه زبان کو زه تاسو ته ووایم په خدای قسم ای مسلمانانو ورونو دا زمونږ او ستاسو معاشره چې د بې دینۍ ښکار ده دا ځکه ښکار ده چې زمونږ په معاشره کې د علماو قدرداني ختمه شوې ده دین ګوره د جومات ته نه میلاویږي کو دین د جومات ته میلاوېدو نو ابو جهل به هم دیندار و ابو لهب به هم دیندار و د هغوی په کلي کې جومات دی بیت الله هغه د بیت الله توهین په ټوله زندګۍ کې نه دی کړی چرته به څوک ثابت نه کړي چې ابو جهل د بیت الله توهین کړی دی چرته به څوک ثابت نه کړي چې ابو لهب عتبه شیبه ولید ابن مغیره دی د بیت الله توهین کړی دی او زه درته وایم چې د بیت الله تعظیم یې کړی دی د رسول الله د اعلان نبوت نه تقریبا 15 کاله مخکې د بیت الله تعمیر کمزوری شو اثر نو د بیت الله تعمیر کوي نو د بیت الله د تعمیر دپاره کټ په لاره کې نه وچولی په بازار کې چانده نه وغوښتلې وی بیت الله به جوړو په خپلو پیسو به جوړو په پاکو پیسو به جوړو په حلالو پیسو به جوړو په خپله به جوړو تعمیر د بیت الله په خپلو پیسو کړی تعمیر د بیت الله په خپلو لاسونو کړی خو بیم د دنیا نه کافر تلی که څوک د جومات په عزتمن باندې جومات چې قدر کېدو باندې دینداره جوړېدو نو ابو جهل به کافر نه دین د جومات ته نه میلاویږي دین د جومات د استاد نه میلاویږي زما عزتمندو ابو جهل هم جومات ته راځي ابو بکر هم جومات ته راځي طواف ابو جهل هم کوي طواف ابو بکر هم کوي بیت الله خدمت کې ابو بکر هم حصه اخیستې ده ابو جهل هم حصه اخیستې ده تعمیر کې ابو بکر هم حصه اخیستې ده ابو جهل هم حصه اخیستې ده ابو بکر هم مکې والا ابو جهل هم مکې والا ابو بکر هم عربي دی ابو جهل هم عربي دی ابو بکر هم د جومات ګونډي ابو جهل هم د جومات ګونډي ابو بکر هم طواف کوي ابو جهل هم طواف کوي ابو بکر ته ایمان ملاو دی ابو جهل ته نه دی ملاو ولې ابو بکر جماعت هم خوښ دی استاد هم خوښ دی دین د جماعت نه نه ملاویږي د استاد نه ملاویږي د ابو جهل جماعت خوښ دی خو استاد یې نه دی خوښ او تاسو به زما په خبره نه رسئ خو زه درته اسانومه ابو بکر صدیق د نه تپوس کوي ابو بکر ستا د کلي د جماعت دا امام به خلک د دې کلي نه وباسي مکه به پرېږدي دا جماعت به پرېږدي دا بیت الله به پرېږدي دا حرم به پرېږدي دا کعبه به پرېږدي ته به څه کوې ابو بکر وایي چې استاذ مې مکه پرېږدي زه مکه پرېږدمه چې جماعت پرېږدي جماعت پرېږدمه چې حرم پرېږدي حرم پرېږدمه چې بیت الله پرېږدي بیت الله پرېږدم خو استاذ نه پرېږدمه ابو جهل نه تپوس کوو ته به څه کوې ابو جهل وایي نه جماعت پرېږدمه نه مکه پرېږدمه نه خانه کعبه پرېږدمه نه بیت الله پرېږدمه نه حرم پرېږدمه زه استاذ پرېږدمه ابو بکر جماعت پرېښی ابو جهل استاذ پرېښی دی او استاذ زما عزتمندو ابو بکر نه دی پرېښی جماعت ابو جهل نه دی پرېښی دین چاته ملاو شوی دی دین ملاو دی ابو بکر صدیق ته ولی دین ملاویږي د استاذ نه او درته یو دلیل وایم امام بخاری رحمت الله علیه په دې باندې باب قائم کړی دی او درې څلور ځای کې امام بخاری رحمت الله علیه دا حدیث راوړی دی د الله په نظر کې د دې جماعت نه زیات قیمتي استاذ دی څه دلیل دی یو عقلي دلیل درته وایم یو درته نقلي وایم عقلي دلیل دا دی ستاسو په دې خوند کې یو سړی را روان دی هغه سره ډېرې روپۍ ورسره دي قیمتي ګاډی ورسره دی او یو سړی وله راپاڅېدو لاره کې ورته ودرېدو پیسې م راکړه ګاډی م راکړه کونی تا وچنما دا وی ورګه پلار نه تپوس کوما پلار ته ټلیفون وکړو دادا پیسې او ګاډی بچ کم کو ځان بچ کما پلار ورته څه وایي څه وایي ورته ځان بچ کا ولې
پلار ورته بچیا گاډم به راځي پیسې به راځي ما ته تر دې گاډي د پیسو نه ډیر ګرانې زمې عزتمند رسول الله چې کله د مکی مشرکان د رسول الله د کور نه غیر چا پیره کې ناستل یو طرف ته مکه د بیت الله دی په بیت الله کې 360 بوتان پراته دي د الله کور دی پاغي د بوتانو قبضه ده پاغي د مشرکانو قبضه ده پاغي د کافرو قبضه ده بل طرف ته د رسول الله کور دی زمې عزتمند رسول الله ته الله سوی مکم پرېدا مدرسم پرېدا جمعتم پرېدا خانقاهم پرېدا بیت الله پرېدا حرمم پرېدا چاته پرېدا د مکی مشرکانو ته پرېدا او ترازا ولی زما محبوب ته بیت الله به ملاو شي ترازا ته زما محبوبي او یو نقلی دلیل د تویما نبی علیہ الصلوۃ والسلام په جمعات کې تشریف فرما دی یو د باندې سړی رااله په دې جمعات کې میته واست کې ناستو په دې جمعات کې میته یو سړی کوي او جمعات څوک دی کم جمعات ته مسجد نبوي دی هغه جمعات چې داغي معمار رسول الله داغي خریدار رسول الله داغي امام رسول الله داغي محدث رسول الله داغي شاگرد ابو بکر داغي مؤذن بلال حبشي هغه زمې عزتمند جمعات ته یو د باندې سړی رااله په دې جمعات کې میته واست کې ناست صحابه اور پاسېدل سم نبی علیہ السلام هم ناسته نبی علیہ السلام صحابه ته ورته موه پرې چې میته دیو کی نه د کس نه سپیړې استی نه د گریوان نه نیولې نه لته ور کړې نه ورته غوسه کړې دا نه ورته سره دی بدی ویلې دي زمې عزتمندو صحابه کرامو ته پرې چې میته دیو کی د پدې میته زمانه او بواړوي بل طرف ته د رسول الله صحابه دي د قران خودلو د پاره یو علاقې ته لیږي په لار کې وسر خلکو دوکه وکړه شهیدان کړل رسول الله می دومره خپه شو نبی علیہ السلام یو میش متواتر د سار په مانځ کې ثابت قبیله ته خیری کړي اره علاو زکوان قبیله دا نبی علیہ السلام به د سار په مانځ کې مسلسل خیری کولې یو میش متواتر خیری کړي دی نبی علیہ السلام او ثابت قبیله ته کړي په دې قبیله کې نارینه مشتا زنانه مشتا ګناګار مشتا ماشومان مشتا ځوانان مشتا بوډاګان مشتا بی ګناه مشتا النبی علیہ السلام ثابت قبیلو ته خیری کړي ثابت یمیش تی ورته کړي ثابت میش د نبی علیہ السلام په ملا باندې ګند ایښودل شوی خو یو هفته مسلسل خیری نه دی کړی د سورلۍ نه راغورځول شوی خو یو هفته مسلسل خیری نه دی کړی لورینو ته طلاق ملاو شوی خو یو هفته مسلسل خیری نه دی کړی د رسول الله په چهره انور لاړې توکلی شوي د رسول الله صحابه در بدر شوي دي د رسول الله اوې صحابه په خود کې شهیدان شوي د رسول الله تر 19 ټوټې شوی دی خو رسول الله می متواتر یو میش خیری نه دی کړی خو چې کله د قران استاد سره خلکو دوکه وکړه او د قران خودون کې استادانو ته تکلیف ورسو رسول الله می یو میش متواتر خیری کړی دی یو میش استادونه تاسو کومه چې جمعات کې سړی میتیازي کړي رسول الله ورته سم نه دی ویلي او د قران استاد ته تکلیف رسول سمره خیری کړي سمره یو میش خیری کړي استاد تاسو کوم چې رسول الله په نظر کې د الله په نظر کې جمعات قیمتي لري کو استاد قیمتي لري او زمنګ په نظر کې زمنګ په نظر کې جمعات قیمتي لري تاسو بټو علم چې څوک راشي مولان راشي تاسو ورته یار دا ځان لګونډي کوم مولا ځان لګونډي چې کفر خو نه کو ته الله سره سودا کې وی کله بس تاسو غاړه آزاد شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته حاجتمند دار نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کو یو سړی لړاله وی غختنه دا ورکه ولا پدې بوج کو حاجتمند نه دی کو مستحق حقدار دی کو حقدار نه دی صحابه کرام ورته الله محبوبا حقدار پویجنو دا نه حق نه حق نه کیږي لایق نه دی مستحق نه دی وریکو نبی علیہ السلام فرمایي الله به تاسو له هغه صدر کې تاسو مستحق نه یې دا خدای الله سره سودا ده دې د وجنه سمې عزت مند ورونو غرض من خبردارې چې دین الله رب العزت په موږ او تاسو ته ملاوي خود چانه د استاد نه د جمعات نه د مدرسې نه د چانه د استاد نه دین خور د کم ځای نه شو د مکې نه کو د مدینې نه مکه کې جمعات شته مدرسه شته مدینه کې جمعات هم نشته مدرسه هم نشته دلته مکه کې استاد هم شته طالب هم شته مدینه کې استاد هم نشته او طالب هم نشته مکه کې استاد شته طالب شته خو د استاد قدر نشته د طالب قدر نشته مدینه کې د جمعات هم نشته استاد هم نشته طالب هم نشته لیکن د استاد قدر شته د طالب محبت شته مکی والے د کلی وباسي مدینی والے کلی تراولی مکی والے شړی مدینی والے استقبال کوي مکی والے په مخ لاړی توکي مدینی والے د مخ په دیدار نه مړیږي مکی والا روټي بندي مدینی والا د خلی نړی نیمي مکی والا وي سبنه ور کوي مدینی والا وي سبنه منه کوي مکی والے کورته نه پریدي مدینی والے کورته دن نه کوي مکی والا دروازه بندي مدینی والا ته دروازه کولاوي مکی والے په تودو شګو سملي مدینی والے د مسجد نبوي مؤذن جوړي الله په تمام دنیا کې دین د مدینې نه غالب مکم الله فتح کړه د مدینې نه
او الله فرمای خذوا ما آتاکم الرسول پیغمبر چې تاسو له صدر کې دی پیغمبر نواله او نبی علیہ السلام الله رب العزت فرمای بلغ ما انزل الیک پیغمبر تعالی به در کوم تبه رسه رسول الله می فرمای انا مدینه العلم زر علم خارمه کو څوک دین زکول غواړي مال برازي نبی علیہ السلام می فرمای بلغ انی زمانه خلق ته دین ورسوي نبی علیہ السلام می فرمای انما انا القاسم ز تقسمون کې د دین ما او نبی علیہ الصلوۃ والسلام می فرمای انما بعثت معلما ز الله استاد را لګل الله رب العزت به موږ تاسو ته دین د چا نه راکړي استاد نه راځي چې د خپل استادانو قدردانی وکړو الله رب العزت دا ماشومان نیکان دیندار د قران حافظان علماي ربانین جوړ کی الله دې د دوی والدینو ته ساتي کرامو ته دا ختمونه د دوی مبارک وګرځي الله تاسو ټول ته خیر د دنیا او د آخرت درکې زمونږه بس تاسو ته یو درخواستي علما ډیر زیات ناشتي طلبه ناشتي عام مسلمانان رونه درخواست به مې دغه زمونږ په مدرسه کې کار روان دي دا غي د لپاره دعاګانې کوي او کله کله کو تاسو دې زیات زمونږ د طالبان چې کوم د خخت لرازي نو تاسو مرګرو ته چې کوم دي زمونږ د مدرسې پیډم طالبانو سره سره دي د وجنا موږ د طالبانو ته ځان سره پیډ وړي چې د خلکو یقیني پاغه پیډ زمان نمبر وي زمانو مم پی مرکز امام اعظم ابو حنیفه په نوم باندې زمونږ مدرسه را اوس بیسمنٹ کار شروع دی د بیسمنٹ د پاسه چې کوم دی به بل حال جوړو به بداګي د پاسه کمرې جوړو نو د دعاګانو درخواست هم د تاسو نه دعاګانو اپیلم کو او تاون اپیلم کوم استاد د کلی دا ټرالو ولا چې موږ مرته حیران شو چې دې سوکو والله رب العزت ته وسره بهم خو کی والله دې وتړ کی واچي چې د پدې سوچ او فکر چې دا د سو الکا د یو مش مزدوري با چې کوم نه صرف دومره وکم چې لګه به وکم په 13000 14000 راځي زمنګ طالبان چې راشي 22000 24000 هغه پکې غواړي الله رب العزت چې کوم دی وسره خو کی خو موږ ورته چې خیر سره کوي الله پاک دې الحمدلله